د انډیا ټیم په لږ وخت کې دومره ترقي ولې وکړه، د پاکستان ټیم په لږ وخت کې دومره ښکته ولې راغو؟ غټه وجه څه ده؟ غټه وجه دا ده شفارس، پرچی کلاړیان. د انډیا په ټیم کې پرچی کلاړیان نشته. د انډیا په ټیم کې د انډیا په کرکټ بورډ کې شفارس نه چلی. تاسو لا غټ مثال چې کوم دی پر سکرین دا تصویر دی، غټ مثال په سکرین تاسو له تصویر ښکارېږي. د سچن ټنډولکر زوی تاسو د انډیا په ټیم کې تر اوسه ونه لیدو، چونکې په آی پی ایل کې ممبئی انډین دی ځان سره اشتلې په دې وجه دی چې ممبئی انډین لپاره سچن ټنډولکر ډېر زیات خدمات دي. سچن ټنډولکر د ممبئی انډین کلاړي پاتې شوی ډېر ټایم نه، کله نه چې آی پی ایل شروع شوی دی همدغه سچن ټنډولکر د ممبئی انډین ټیم حصه وه. نو د هغه خدماتو په وجه باندې د ممبئی انډین ټیم چې کوم هغوی ځان سره د سچن ټنډولکر زوی ایشتلی وجي او تر اوسه پورې ورسره دی. په څه وجه؟ د پلار په وجه باندې. خو انډیا کرکټ بورډ کې دا نشته دی جي. د سچن ټنډولکر ډېر غټ کلاړي شي، خو د هغه زوی که چېرې پرفارمنس نه ورکوي نو هغه ټیم ته نشي راتلی. د هغه زوی پرفارمنس ورکوي په میرټ باندې به هغه ټیم ته راځي. که ډېر غټ کلاړي دا دې نه علاوه د راهول ډریوډ زوی چې کوم دی هغه هم لګیا دی. د راهول ډریوډ زوی شو، د سچن ټنډولکر زوی شو، دې نه علاوه سنیل گواسکر زوی چې کوم دی هغه هم ډېر ټایم کرکټ ته دغه کو، خو هغه هم سلیکټ نه شو. په څه وجه؟ چې په میرټ باندې نه راتلو پوره. او که چېرې دا پاکستان وی نو تاسو به کتلی وی لکه پاکستان کې خو دا غټ مثال دا بل تصویر د سکلین مشتاق او شاداب خان. شاداب خان د سکلین مشتاق زوی نه دی. سکلین مشتاق خپل یو لیجنډ کلاړي پاتې شوی دی، دی زوم دی. د سکلین مشتاق دور په شاداب خان باندې واده ده. خو دا ځل که تاسو چېرې کتلي وي د سنټرل کانټریکټر، په سنټرل کانټریکټ کې شاداب خان بغیر څه د پرفارمنس نه سی کیټګرۍ نه بی کیټګرۍ ته پروموټ شو، بغیر څه د پرفارمنس. چونکې د لاړو سنټرل کانټریکټ ورکول پکار نو، خو بیا هم سنټرل کانټریکټ هم ولا ورکو، پروموشن هم ولا وکړو. لکه دې په کور کې په ناسته باندې د پاکستان کرکټ بورډ نه 30-35 लाख تنخواه هره میاشت اخلي. شاداب خان خبره کوم په څه وجه باندې چې سخرج کم دی د پاکستان یو سابقه کلاړي پاتې شوی دی. د پاکستان د ټیم سره ټیم هیډ کوچینګ هم سکلین مشتاق کړی دی. نو که چېرې دا ګوره په دې وجه باندې دا غټه وجه ده چې پاکستان په دې وجه باندې شاله پاتې شو او انډیا سره ډېر ټیلنټډ کلاړیان مخې ته راځي. وجه دا ده چې هلته فیصله په میرټ باندې کېږي او انفارچونیټلی پاکستان کرکټ بورډ په میرټ فیصله نه کوي، په پرچی باندې فیصله کوي. چې یو سترانګ پرچی در سره وي ورځي که ته کلاړي نه ته به پاکستان د ټیم پلینګ 11 حصه جوړېږي. لکه څنګه چې فهیم اشرف دی، لکه څنګه چې شاداب خان مثال مې خو درله درکو الریډي چې ګوره بغیر څه د پرفارمنس دی د پاکستان کرکټ بورډ نه 30-35 लाख تنخواه هره میاشت اخلي. په سنټرل کانټریکټ کې پروموشن هم وشو، مطلب څه پرفارمنس نه دی ورکړی، انجرډ دی، په کور ناست دی. او بل طرف له وګورئ تاسو سچن ټنډولکر دی. که چېرې دا سچن ټنډولکر د پاکستان وي او د ده زوی وي نو کېدای شي د سچن ټنډولکر دا زوی د پاکستان د ټیم تاسو کپتان کتئ، دی به د پاکستان د ټیم کپتان وي. د مصباح زوی چې کوم دی، مصباح زوی په انډر 19 لیول کې دی او انډر 19 لیول کې 12 کلاړیان چې کومو د مصباح د زوی نه مخکې هغه 12 کلاړیانو باندې کراس راښکلی شو او د مصباح زوی چې کوم دی د انډر 19 ټیم ته ور واچولی شو. نو هغه 12 کلاړیانو سره دا زیاتې نه شو، نو زیاتې کېږي په پاکستان کې نوجوان کلاړیانو سره. او دا غټه وجه ده چې د پاکستان کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ ټول مکمل تباه کو، چې ټول سفارش کلاړیان په ټیم کې راځي او کم ټیلنټ وي هغه همداسې دغه کېږي او یا هغه بیا د پاکستان نه بهر لاړ شي. جی